اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مؤمنان ته ماه رجب المرجب مبارکباد یایو. بیا د بعد پروردگار عالم نه دعا کوو چې موږ ته د ماه رجب کې اعمال کونې توفیق راکړي. زه ماه رجب په باره کې صرف یو څو حدیثونه تاسو په خدمت کې عرض کوم. چې امام موسی کاظم علیه السلام نه روایت دی چې ماه رجب هغه عظیمه میاشت دی چې انسان دی کې اعمال وکړي هغه دوګنا اعمال شمارېږي. یو اعمال انسان وکړي هغه په دوو بدلیږي. دا هغه میاشت دی چې پروردګار عالم خپلو بندګانو ته مغفرت نصیب کوي. او بل په دې میاشتې په باره کې روایت دی چې د هغه میاشت دی چې دې میاشتې ذریعې سره انسان الله سره قریب شي. رجب نه انسان خپل اعمال شروع کی، شعبان تا سره رمضان پر هغه انسان خپل ځان سره محاسبه وکړي. بله دا چې دې میاشتې ډېره بزرګواره میاشتې چې دې میاشتې کې جنگ و جدال یعنی کافرانو ظالمانو سره هم حرام ګرځولی شوی. ماه رجب د ما امت دپاره استغفار میاشتې پیغمبر دی او دې میاشتې کې زیات نه زیات انسان استغفار وکړي او د خپلو ګناهانو مغفرت دپاره انسان کوشش وکړي. رجب کې رحمت یعنی ماه رجب د ما امت باندې رحمت پروردګار عالم وری پیغمبر دی. نو دې میاشتې کې انسان په کار دی چې زیات نه زیات د الله تعالی عبادت طرف ته متوجه شي. دې میاشتې کې انسان په کار دی چې زیات نه زیات استغفار وکړي. دې میاشتې کې زیات نه زیات سوره اخلاص تلاوت وکړي چې پروردګار عالم نه دې میاشتې په باره کې انسان څه وکړي خپل ګناهان معاف کړي. چې کوم انسان دې میاشتې کې یوه روژه وساتله هغه انسان ته روایت کړي چې 900 کاله عبادت و ثواب ملویږي. نو دا ډیره عظمت اور برکت والا میاشت دی. دې کې یوه شپه چې لیلة الرغائب ورته ویلی شي، د رغبتو شپه. انسان هغې شپې څخه اولین شب جمعه روژه وساتي او 12 رکعته مونځ دی دغه ماښام اور ماسخوتن په منځ کې څخه اول رکعت کې الحمد د بعد ان انزلنا درېمتې او 12 متې کل هلا ته اخر 12 رکعتو کې همدې طریقې سره انسان ماښام اور ماسخوتن په منځ کې دا شپه په کار دی چې انسان عبادت وکړي. ځکه روایت کې چې ماه رجب هغه میاشت دی چې د رجب د یوه نهر نه مای جنت کې چې هغه نهر یعنی شودونه زیات سپین دی اور شهد یعنی ایک بننه زیات خوږ دی. دا به هغو کسو ته نصیب کېږي چې هغه رجب میاشتې کې اعمال وکړي. پروردګار عالم نه دعا کوو چې د دې میاشتې موږ ته زیات نه زیات عبادت و اطاعت عنایت کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.